سيدنا وسندنا ونبينا مؤيدنا مخدومنا منصومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق محمدا عربيا قريشيا تهاميا مصريا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تسمعوا ألا تسمعوا ألا تسمعوا إن البذاذة من الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياك والتنعم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الشاعر दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा सरासर मुंह या फिर संग हो जा न इधर के रहे न उधर के रहे न खुदा मिला न विसाल सनम न इधर के रहे न उधर के रहे न खुदा मिला न विसाल सनम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه زمن الحاضرين الله نعمات لا محدود لا تحصى ولا تعد ذهن के नाराजी सोच के नाराजी कश्मीर सरदार सॉलेज हुसैन अहमद दासी जमाना रुबान जो वक्त से ताल्लुक रही बकाव दौरान पर ये नहीं आरज़ी होंगी और हुसैन अहमद दासी नीच आगा इंसान सरा वफा कई तवाम बकी हमेशवारे बकी पागल नामात की योगी इनाम पदीब दिन लसनों से देखी तो मुसलमानों बांधी दाला द तरफना अगदा दीनी मदारिस दी चिदा जमा उस्ताद इस्लाम मुहाफिज दी मुहाफिज दी जमा उस्ताद आइंदा बुनियादी दी मदारिस को गरज से गंजा मकसद लौटा खुसूसन अमा मदारिस जिदानी ताल्लुक दिशात तौहीद व सुन्नत सर है बुनियादी किरदार दानी दाई जो कुरान दरसुन आम शी दखल को ताल्लुक दाला द किताब सर जुड़ शी खलक द मखलूक द इबादत में आउज़ व खालिक इबादत को उनकी जुड़ शी भाई के रद्द शिर्क बुनियादी गरज व मकसद दे ब्या और सरा रद्द बिदआत दा बुनियादी गरज व मकसद दे ब्या दानी पसेवन के रद्द रसूल व रिवाजुनो इंशाअल्लाह मुख्तसरन पानी ज़ता सुतनन चंद गुजारिशात वादे हो अल्लाह ताला की रहमत करना तौफीक राज इज्जतमंदो दुनिया के तकाबुल मैदान में
یهود غواړي خپل یهودیت غالب کی، نصارا غواړي خپل نصرانیت غالب کی، هندوان لګیاري چې خپل هندوتوب په ماوتا غالب کی. مسلمان له پکار دي چې هغه خپل مسلمانی په دنیا کې غالب کی. خو افسوس ډېر کلمه گو مسلمان، ډېر نام نهاد مسلمان چې هغه دعوت اسلام کوي، دعوت قرآن کوي، دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتوالي کوي، په خپل مخ اسلام نشي نافذ کولی، په خپل لباس کې اسلام نشي نافذ کولی، په خپل واده کې اسلام نشي نافذ کولی، په خپل مړي کې د اسلام قوانین نشي نافذ کولی، او دعوی لوړې لوړې کوي، لوړې لوړې غټې غټې دعوی کوي. دا لوی د افسوس خبره ده. وہی بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے. نور بتان ماتول غواړي، په نورو ملکونو کې کفر ختمول غواړي، په ملک کې د اسلام پرچم اوچتول غواړي. د هغې نه مخکې خود شکني وکړه. په خود شکنۍ کې بنیادي ستا دپاره چې ستا خود شکني به کېږي هغه دا ده زما مهربان چې ته به رسم رواج د علاقې دستور او تړه دا به پرېږدي. اول یې وپېژنه چې رسم رواج وایي څه ته، نو بیا وروستو ځه. یو د الله په حق کې اخوا دېخوا کول دي هغه شرک دی. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې چونکې عوام ورنۍ دي وجنه عام فهم غوندي په طور د مثالونو سمجھاول غواړم. طلبانو نه اشکال نه کړي چې دا څه تعریفات کوي او دا څه د ځانه لګیا دی. نه عام فهم خبره کول زما مهربان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې ادھر ادھر کول، اخوا دیخوا کمې زیاتې کول بدعات دي. دا غي نه هټ کر یو شی لازم نه دی، ضروری نه دی، مباح عمل نه کول او نه کول برابر دي. تعلیل د التزام وجود ورکې لازم یو غړي، دا د رواج کو، دا د رسم کو په کول باندې خلک ستاسو صفاتونه کوي. یعنی خو موږ په واده کې خبرې کورسۍ راوړې، شامینۍ راوړې، کارډونه چاپ کړل او خبرې غټ جنجونه لګېدي وو. 1400 1300 بلډرې لګېدلې وې، دا یې کړو او دا تحفې تحایف ورته راوړلی شو او حاجي صاحب د حج نه راته او هغې پسې چې کوم دی 12 ګاډې تللي وو، 13 تللي وو، 20 تللي وو. دغه شان ده دونه جهیز د چینۍ دپاره دونه مال ورکړو، په ځان یې قرضونه وماړول او دونه تکلیف یې برداشت کړ. التزام د ما لا یلتزم. توغل هغه شي کې غلو کول چې هغه کې غلو په کار نه وي. ته دا کې دا رواج دی، دا رسم دی، ځان باندې قرض هم اړې، ځان له تکلیف هم ورکې. قرآن په ډېرو ځایونو کې د رسمونو رواجونو نه متاثر کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو رواج و، یو طریقه وه. مشرکین چې بلاړ حج له بیا چې به راتلل نو واتوا البیوت من ظهورها، راځئ نو په دیوال راځه، په دروازه مه راځه. ولې رواج دا و، دستور دا و چې په دروازه راځئ نو خلک یې بده ګڼي. خلک وایي دا خو حج او عمرې له تللی و، په دې ګناهګاره لار باندې تللی و، بیرته په ګناهګاره لار باندې راغلی. لہذا پکار دا چې راځئ نو په دیوال راواړم، کور ته چې راځئ نو په بلۍ باندې راواړم. دا یو حرام کار نه و. اوس یو مفتي صاحب ته تپوس وکړه، مفتي صاحب ستاسو شته؟ وایي چې یو سړی دیوال ته پړوی ولګي داسې په دیوال وړي ګناه پکې ده؟ چېرې هم فتوا نشي درکولی چې ګنې ګناه پکې ده. هېڅ د ګناه کار نه دی، یو مباح کار دی. عادي وړي که نه ډېر خلک واړوي، موږ به دې دیوال داسې کوو، موږ داسې راشو هېڅ خبره نه ده. خو چې کله رواج جوړ شو، دستور جوړ شو، زما مهربان قرآن وایي واتوا البیوت من ابوابها. اے خلکو په دروازه باندې راځئ، په دیوال باندې مه راوړئ. دغه رسم و رواج ختم کړئ. غلام دې سره ستاسو دین تباه کېږي، شرک سره د دین جوړ وځي، بدعاتو سره د دین مخونه
نن سبا ګورې نو ډېر ځوانان او ډېرې پېغلې دا بېواده ناست دي. ولې بېواده ناست دي؟ ستا رواج دا دی چې درې تولې پنځه تولې سونا کوم. ستا رواج دا دی چې هغې پخه کمره جوړوم. ستا رواج دا دی چې هغې ډبل بېډ او صوفې کوم. ستا رواج دا دی چې زه به دیګونه او چاولې پخوم میخه به حلالوم او د هغې وس نه بریږي. او د الله نبي وایي بهترینه نکاح هغه ده اعظم برکة فی النکاح ایسر مؤونه چې د هغې مشقت کمي په هغې کې دا تکلیفونه نه وي. په دې کې وایي جلدي وکړه د رواج د وجې نه دې د دین کول ډېر ګران کړل. حجونه او عمرې دې پرېښودلې د رواج د وجې نه دې پرېښودلې. ولې یاره وایي ما څه 2 لکه او 3 لکه خو شته حج او عمره خو کېږي عمره دا خلکو له دا جانمازونه دي. په دې ځان له 80,000 روپۍ راځي. په دې سپرېګانو باندې چې دا ورسره راوړمه 40,000 په دې راځي. او دا خور خورلنه چې راځي په غونځاقو باندې په دې باندې 2 لکه روپۍ راځي. کم سے کم چې یو 10 لکه نه وي نو زه خو حج او عمره نشم کولی. نو دا تا مخې ته رکاوټ کړي او دا د مخې ته خنډ ګرځولی. حج او عمره خو فرض ده چې کله مال در سره نو حج فرض عمره سنت او قرآن صرف من استطاع الیه سبیلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. په الله باندې د الله حق باندې بندګانو باندې لاره چې دا ورځي د الله کور ته څوک ورځي د چا چې صرف د لارې طاقت لري د جهاز ټیکټ راغستلی شي کور کې 30-40 ورځو روزي ده دا برابرولی شي. نه پکې غونځاخي ضروري نه پکې کمبلې ضروري نه پکې سپرېګان ضروري. او چې څوک یې نه کوي دا رواج هغه هم خلک ملامته کوي هغه هم خلک ملامته کوي. تحدیث بن نعمت په دور ویم الحمدلله کله حج درالم کور کې ویل چې دا پلانې به راځي ما هر څه مې کړي دي بېغمه اوسه دوکان والا څه خبره کړې ده خو ما چې کله تلل ورکوم به که نه چې کله خلک راغلل کور کې به چا ووایي چې پلانې ما بس راځئ راغلی دی که نه چې ټول داسې رخصت شو دا خو پلانونه هېڅ نه دي کړي. نو ما ناسې په منبر به ناسې یو خلکو ته لګیا یو چې مه کوئ او پخپله به کوو دا خو عجیبه کار دی. دا خو هغه توحیدي ده دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ روزا خصوصا موحدین ورنو تاسو نه التماس دے تاسو نه چکم د شکو کی لدا تاسو پس خلق روان دی ولا هغه خلق کوئی تاسو چې ډېر مزارونه ډېر د شرک اړې ختم کړي لوی قرباني تاسو ورکړي ورکړي خلق کوئی کورونه اوسه لفکرې پس وشوي نن یو معمولی کار رسو رواج دی دای پر خودلو ته تیار نه او دا قرباني نشو ورکولې نورکدا قربانی دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا راز سموعد شا کلک دا اللہ پا دین مدرگا شرک خود پری خودو بدعات میں پری خودل راش رسم و رواجم پری دوا التزام دوالا ما التزم مکوا کم شیچ لازم نہیں ضروری مگنا گور خطقم کنو وزمری کی ناسی پروگرام نے چاراؤں نے کرز خطقم کنی لانتی کنا ایس خبر اللہ مالدانوی وزمری کی ډیر مال ورکې بیبي نه ورکا خو د دې د وجې نه رکاوټ دین ته مه جوړوه مالدار او خیرات کې وکړه که نه خو په رواجي طریقه باندې مه کوه زما مهربانو. بل طرف د عربو کې رواج و طریقه دا وه چا به چې چاته زوی وویلو نو هغه به بیا زوی حساباو د هغې ښځې ته به بیا خپله انګور ویله قرآن راغلی دغه رواج ختمولو لپاره وما امهاتهم دا میان مې نه دي د دې دا پلاران نه دي ان امهاتهم الا الله ولدنهم میان دي هغه دي چې کوم بچی دې پیدا وي کومې زیږولې دې هر څه بچی دې د مور ده دا د رواج خبرې دي دا ختمې کا پښتانه هم وایي دې پلانې د ضروري لاس ورکړی دی او دا زموږ د چرګۍ بلې غاړې ته راوړي او یې غاړې پکې داسې کېږي خو دې شته داسې تعلق نه دی اوسه چې د ښځې پرده مې هم ته نشته او شکر دی عجیبه خبره ده ډېر کله ډېر انسان داسې خبر دی حدیث کې راځي یو خبره وکړي او د هغې د وجې نه او یا زره کاله چې هغه ترکت رواني او د هغې نه دا خبره وکړه ته د قرآن او د دین او د اسلام په خلاف خبره باندې شکر ادا کوې تا ته قرآن وایي تا ته حدیث وایي چې دا د ښځې پرده دې وکړه اجنبي سړي نه او ته وایې شکر دی پرده مې هم ته نشته او دا خو زموږ د چرګۍ د غاړې سړی دی او خدای شته زموږ ښځې موږ ته ډېرې ازادي سیاسي وایي آی بې غیرته دی ته په دې بې حیایۍ او بې دینۍ باندې یې خبر کې
نن داسې مکوا ستا مینا ستا د پښتون سره مینا د صحابه مینې ته نشي رسېدلی قرآن د هغې د مینې تذکره کوي وألف بین قلوبهم د دې په زړونو کې مې مینه پیدا کړه د قرآن په وجه باندې داسې مینې وه چې یو صحابي دی اوبه غواړي میدان احد کې بل خوا ته زخمي دی درسوي اوبه راوړي اشاره ورته کوي بل له ورکړه په وخت د ځنکدن کې حواس کار نه کوي وایي دا یې غواړي هغه له ورکړه او بل له ورکړه وایي بل له چې دې ته رارسېد هغه نه ساه وځي یو د چیلۍ سر په کورونو کې تاوېږي داسې مینې ده خو چې کله دغه مینه کړکې شاګرد رسول الله کې را روان دی په سترګو باندې مړوند دی صحیح نه رسول الله فرمایي جانو ته وایي احتجبا پسند شي پردو کوي اگر چې زما شاګرد دی زما ورسره ډېره مینه ده ما سره هم ډېره مینه ده الله وایي چې خپل منځ کې ستاسو ډېره مینه ده په کائنات کې د دې نه بهترین مینهګر کې خلک نه وو محبت کوونکي خلک نه وو خو سره د دې نه نبیانو ته وایي احتجبا احتجبا هغه بيبيانې ورته وایي زما مهربان اشکال مه کوه اعتراض مه کوه چې دا په څه نه پوهېدلې نه 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 یو نقطه دلته وایم ذهن کې کښېنوه همیشه به اشکالات کوي هغه نقطه دا ده کوم داسې کارونه چې ستا ذهن ته اشکال راوړي چې صحابه ولې داسې کول نبي صلی الله علیه وسلم ولې داسې کو تابعین ولې داسې کول سره د دې نه چې بهترین خلک په کائنات کې ځکه چې آینده امت ته سبق ملاو شي آینده امت ته عبرت والی آینده امت ته سبق ورکولی نو بعضې کارونه الله رب العزت د صحابو نه صادر کړل د دې دپاره معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنه راغی وایي ما رجل زنا یې کړې وه یو یارو په حدیثو کې ویل وایي موږ د دې صحابي تابعداري کوو ما شاګرد ته ویل ما ورته ووایه چې او کوو سم به کوو زنا درنه وشوه راشه پیغمبر ته سم چې د معاذ اسلمي ویلي چې ما په کاڼ وکړئ ما رجم کوي ما نه چې کوم دی بدکاري شوې ده ما نه دا شوي ما نه دا شوي نبي صلی الله علیه وسلم ته مخ اړاو تم د خپلې ګناه اقرار وکړه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابه هم ایمان راوړئ هله به کامیاب شئ که دوی نه شئ کامیابېدلی زما مهربان همدغه شان تابعداري وکړه غلطي درنه وشوه د خپل جرم اقرار وکړه لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو احتجاب هغې ښه پوهوي خو الله دا صادرول چې آینده به په مامون کې څه پښتانه خلک را پیدا کېږي هغه به وایي چې مړه دا رور مې دی داسې مې د رورۍ لاس ورکړی دی دا به یو رواج او یو دستور به وي نو د چرګۍ ګړې داړې ته ویلی نو د الله نبي داسې تعلیمات ورکړل چې راشئ زما تعلیمات ته وګورئ الیس هو اعما آیا ړوند دی څه الله نبي عجیب ځواب ورکوي افعلیاواني انتما الستما تبصراني تاسو کې ړندې وئ سره د دې نه چې یو ړوند صحابي دی د الله نبي بیا هم وایي پرده مې وکړئ مې راړوئ ورسره تاسو هم مطالبه ده دغه رواج دې پرېږدوه رسم دې پرېږدوه رور هغه رور نه دی چې تا صرف لاس ورکړی صحیح ده چې صلې رحمي کوه تحفې ته حایف ورکوه یو بل سره همراضي او همدردي کوه خو د شریعت په اصول کې دننه دننه یا ښځې ته به وکړله خپله نور ویله دا الله رسم رواج داسې بدې شو داسې بدې شو ګوره قرآن چې ګورئ د مانځه پورې نقشه پکې نشته ده چا ورته داسې قیام قرات روژه دا په حدیثو کې په فهم د سلفو صالحینو سره بیا موږ ته رارسېدلي خو چې کله د رواج خبر راځي هغې د قرآن ځای په ځای ځای ورکوي یا ضیاءالنور لکه شیخ محمد طاهر رحمه الله وګورئ په آخر کې بیا د دې رواج پوره تفصیلي ذکر کړی دی هغه هم دا ذکر کړي دي چې زموږ دین ته لوی نقصانات د دې شیانو د وجې نه راورسېدل د دې طریقو د وجې نه راورسېدل دې وجې نه زموږ په دې جلسو کې یو رواج نوی هم دی وایي استقبالیه ده او خلک مخې ته وتلي اگر چې لږه مسله ما کتلې څه اختلاف پکې دی بعضې وایي چې مشر ته تلل پکار دي او ورتلل پکار دي ودرېدل پکار دي بعضې وایي نه دي خو ښه خبره دا ده چې هغه عالم مقرر یې خوښوي نو بیا ورتلل نه دي پکار او که نه یې خوښوي چې دا تاسو څه کوئ نو بیا ورتلی شي احترام یې شي کولی نو شیخ صاحب د پنجپیر شیخ رحمه الله لاړو سوات ته تللی و به راغی فضلیاب شیخ رحمه الله خوا دلته بیان و خلک استقبال ته راوړي بشیر سے واپس لاړ سلام دا رسول رواجونه زمانه میډي ولا تاسو بیا سوال جاری خان مولوی صاحب شاپور صاحب رحم الله تعالی ویا تو سوال جاری چې حضرت ټول کار را نه ورانه نو دا تاسو ولې دا رواجونه کوي دا رسول ولې کوي دا طریقې ولې کوي دا وو طریقه دا وحیدین درو دیو چې دا
رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان کې وایي قل ما اسألكم علیه من اجر وما انا من المتکلفین نه یم زه د زیات تکلف کوونکو نه دا رواج چې دا تکلفات دي داسې بناوټي شی نه دي اسې ظاهري چاله مینه ورکول دي اسې په ظاهر کې وختل راوختل دي ډسپوزیبل سامان اوس راوته کنه چې خلکو ته شو کول دي کنه چې دا ګرځون ګرځي هغه دا نه کومه کې سوچي صحابه مقل تکلفات نو زمانه روان ساده باده خلکو دا رسمونه رواجونه نو زمانه روان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه داسې د تکلف څخه خبره راغله او 50 پوي شوی نو دا و صحیح تربیت کړی دی هغه سمجھاو کړی دی معاذ بن جبل ته وی ویاک وطنهم ځان دې روزونو خورونو ساته ډېر تکلفات باندې ګورا تصنعات باندې ګورا داسې رسم رواجونه باندې فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين الله بندگان هغه ګورا چې خاص د الله بندگان عباد الله خاص بندگان د الله چې هغه ډېر نازونه خو ولا نه ډېر نازونه دانا چې شریعت ته صفای نه ورته شریعت کې مثال ورنه او اجازه درکې او څونه درکې څونه چې ستا حقيقي بنیادی دننا وسبرېدل شو کې دا نه چې ستا واس نه بار شي فانه نه وای دا د ګاډو د پورن درس خواص بریږي دي او یو غریب سره سوسه نه بری او سره رسم رواج په رواني تصنعات کې ځان لګي ایزان تباکی قرضونه په ځان واړي او بیا په دې ودونو کوچدونو خړو کې او بیا په دې مړو کې حیران بشي زمانه روان هر یو چې ورزي حیران بشي پای کې چې کوم رسمونه او رواجونه دي هغه خپل علماء تفصیل کوي هغه تفریح چې دا رواج دی او دا رسم دی او دا نه دی او څو کې نوې طریقې راځي دا به هم د ترازی دا له کوچدنی نو وایي چې نه ورته په خلاص کی او چې نه ته له کور خلاص کې شرمېدل دا به هم کو دا برازي سبق بعد بیا ګوره کنه زکاسم زله شو کنه وي اسمه کوم شکل زینما او ډیراوډي شاته ځان سره بيزګر مولانا خبره چا ته روړه کې نه ولي او چا بورې کې نه ولي کنه او دې سیو ډیراوډي کنه دا به مرور داسه کدا د مدارس مهنت یا لګ روکاو شو یا د دې په میاں کې څخندونه راځي او یو دوم دا کوشش کوي د بیا ګوره بچي باندې په دغه طریقه باندې رواني په دغه طریقه په دغه رسم رواج او بیا په کې بعض رواجونه د عیسایانو هم کو ویلنټاین ډے کو پلانې کو دا د محبت ورځ ده به دا د دیني ورځ ده او یو بل د نبی سال مبارک باد یانه ورکو دا د عیسایانو طریقې دي او دا تشبازیان وکاو واده کې دا د مجوسیانو رواجونه دي او دا په یو بل باندې چې کوم د اوس په مدارس کوم دا سیستم شروع شو سیریو حالونه مګاړو تا ورکاو دا د ایمان رسول دي دا رواجونه دي او دا قبرونه وبخو دا د نصاراو او د يهودو طریقې دي داغو طریقه دا او دا ناره په پسیوړو دا د ایمان رسم دی رواج دی او دا جنې دوه راغلي دا او دا د نکریزو شپه نکریزو خودل مستحب دي کېږي دا تخصیص شوی دی رواج دی او دا شپه ده کنه او بیا چې په نیړو جنې وګورو کېږي کنه په دې ډول راشي و پلانې ورل چې کوم دی نکریزو کې خودل پلانو ورل جوړه سنگار کړه دا څه تعجب وکړي چې دا زمون مسلمانان دا زمون کا اسلام دے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ سب ہندوئی سکھ عیسائی نہ سب مسلمان شوی نہ خدا ملا نہ وصال سنم نہ در اللہ ملاو شو نہ در اللہ بدین سم لاڑے نہ در دعوت دنیا محبتوں ملاو شو دا تاسو شروع کړی دي زمانہ روان سوچ وکړئ غور وکړئ فکر وکړئ چې په کوم طریقه کې تا نه رواج را مخته کیږي دا پرې دوا قرآن په دې زور درکې پرې دوا یقینا سعادتوب پسان کې پیدا کړي او په الله باندې توکل کوي کار بیا په خپل باندې مخ په وړاندې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جنت تذکرہ وکړه دوزخ تذکرہ وکړه قیامت تذکرہ وکړه صحابه کرام ناسو ویلرا میدان محشر کې با کله یو پیغمبر راشي داغه سبا یو امتی د چا سبا دوی د چا سبا لوی ډلې د چا سبا وړای وینا سبا به یو لوی ډله په یو طرف راوړي وای زبا ویم چې هاذا امت دا مې امت وای ما ته ویل شي له امت
دا ستا امتونه دی چې زما دا امت به کومې وي وایي ناڅاپه به یو لویه ډله به وي مشرق او مغرب نه د هر طرف به یې ډک کړی وایي هغه ډله به راشي په هغې کې به 80,000 کسان بې حسابه بې کتاب جنت ته داخل شي ابن عباس بخاری وغیره دا روایت را نقل کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو دا خبره وکړه منګې پرېښودلو صحابه خپل منځ کې تذکیرې شروع کړې چې دا به کوم خلک دي چې دا 80,000 کسان دي او دا به چې کوم د جنت ته بې حسابه بې کتابه ځي چا وویل دا فطرت په زمانه کې چې ماشومان چا وایي چې څوک چا شعر نه کړی چا وایي چې دا به پیغمبرانو مخکې چې کوم ملګري تېر شوي دا بحث مباحثه شروع وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغلو نبي صلی الله علیه وسلم دا څه خبرې هم کولې و یا رسول الله موږ ویل چې دا 80,000 به څوک دي دا به کوم خلک دي دا الله نبي ته عجیب خبره کوي وایي دا خلک دا 80,000 هم الذین لا یرقون دا خلک دي لا یرقون ولا یسترقون نه په چا تعویذونه کوي نه د چا نه تعویذونه اخلي تعویذګر خلک نه دي تعویذونه مویذونه نه کوي بیا وروسته څه وایي ولا یتطیرون بدمالیان یې هم نه نیسي راشه زما ستا کور ته نوي جینۍ راواده شي خو هغه وایي څه وایي که معمولي چرګوړی هم مړ شي وایي دا سپېره چې راغلی ده نو بس وایي دغه چل دی نو که چرګې هم هم په سهار روانه چوله بس واقع تروړ زور پای شي سپېره وایي چې راغلی چرګې هم وایي واله دی نو د دې تعلق د چرګې د هغې سره دی کور سره دی د دې چابي د هغې سره دی جابان راشي او موږ چې دې کور له راغلي یو که نه مړه وایي ښه د ورځو مرمندله او ما چې کله تور ګاړی وایي اخیستی دی که نه بس وایي پته نه لګېږي چې اکسیډنټ وایي کومه وایي عجیبه کار کې بدپالیان یې نیسي یو خو بدپالي رواج نه هټ کر شرک دی خو زموږ په رواج کې بدپالي ډېره عامه شوې ده زموږ په دستور کې بدپالي ډېره عامه شوې ده د معمولي خبرې نه موږ بدپالي نیسو معمولي شي نه موږ بدپالي نیسو دا الله نبي وایي لا يتطيرون لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دا خلق دي چې په خپل رب باندې به توکل کوي په الله باندې به ځان سپارلی ډېرو کړوړو ته به نه ګوري چې دا پلانې رسي کوي نو زه هم داسې کوم بس ساده زندګي به تېروي نور توکل به په الله تعالی باندې کوي دغه خلکو کې 80,000 خلک دا به جنت ته ځي د الله نبي عجیب طور سره تعبیر کړی دی دا یې نه ویلي چې دا به زما په صحابو دي دا یې نه ویلي چې دا مخکینو ملګرو دي یا دا یې نه ویلي زما مهربان چې دا به وروسته په تابعینو کې مطلب نه بس هغه خلک هم الذین هغه خلک هغه د مامون پښتانه ولې نه دي هغه د پنجابیان ولې نه دي هغه د افغانستان پښتانه ولې نه دي هغه خلک چې لا یرقون نن سبا راځه په رواج کې بنیادي شی تعویذ دا صحت ته رسېدلی دی که نه چې بس حیران بشي ته به چې هر څه په تعویذ کېږي نو بس اپس دغه شعر مولا متعلق منصوب دی وایي چا ورته وایي چې داسې یو ځای کې څه خبره ته روانه کړې وي چې نجلۍ په باره کې سرونه کړي شوي څه تعویذ مونږ راوکړل چې دا مسله اسانه شي وایي چې داسې په تعویذونو کې دی ما به وایي د نواز شریف په لور کړی وی هغه زما ښځه وی د مدرسې د چندونو به خلاص دی بس هغې به راوړی او ما به یې کولې داسې په تعویذونو کې عقیده جوړه ده منم چې اثر پکې شته صحیح کلمات ولیکلی شي خو تا خو د داسې یو رواج جوړ کړی دی چې بس یو لښکر به ناسي تعویذګر مولا ته یو ډرۍ به ورته جوړوي هلکه راشه دا تم په ځان جوړ که نه د الله نبي دا طریقه نه ده ښودلې تا د دې نه یو رواج جوړ کړی د سیاست نه جوړ ساو داسې د انتظام دې ونه وکړو دا اوس چې داسې تراشي وانه که نه تاسو د پنجپیریانو په ریموټ سره ومړه شیخ لګي چې ته راپاسې چې تاسو شته که نه ته هر یو سړی به د تعویذ نه ډکي دا منم چې جایز پکې شته د هغې نه موږ انکار نه کوو خو داسې حد ته رسې دغه د توکل کیسه به صحیح دغه د حدیث کیسه به صحیح بیا لا یرقون ولا یسترقون او دا کار د چا و دا په تعویذونو عقیده جوړول دا په رواج کې راوستل دا د یهودو کار و یؤمنون بالجبت والطاغوت ما درته ابتدا ویلي یهود او نصارا دا غواړي چې هغه خپلې طریقې په مطالبه کې سرونه یې راله انګریزي کړل جامې یې راله تنګې کړلې ښځه یې راله بې حیا کړلې بس
چې څه هغه غواړي من حق ته کول چې څه پیشن څه دستور په دونه عمرو کې دا وو طریقې موږ رامخې تر کړی پارس کې دا وو طریقې موږ رامخې تر راوستلې او بیا زمان رمضان په دغه مجلس کې او کاشر رضی الله تعالی عنه پاس کېدو یا رسول الله ادعو الله او وعد الله نام دا الله نام وعد چې زوم دې کو نشما زوم دې راوي او زوم دې شما رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اجعله من یا الله دام دې یا زوم نو ګرځوام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توحید په ذریعہ معلوم شو چې زما او کاشر دا شو نبی صلی الله علیه وسلم او کاشر رضی الله تعالی عنہ و انت من طول دلق نشوي زقاویا او زرو کشوین یو ګرم پاس کېدل پیدا رسول الله معلوم راوړل نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه او کاشر او کاشر نو کې شو اوس کې چې ویل چې ته منافقو څه کوته نه اسلام ورته کې نه او یا دا چې په بل پاسه یو د مستوي بیا سره ته پوره شي اره یو باندې چې مانم دعا وړه نو ما ته د پټي سره پاتې کېږي نو ما ته د پټي په یو یو سره کې څه پرې دی لہذا زمانه روان بساست چې کوم حدیث کې الله نبی فرمایي واوري اهم خبره به الله نبی درځه الا تسمعوا انا توجه نه کوي اصل ته لګیایو خبره واوري هغه دا چې دا سادهګي نه دا رسمونه رواجونه پرې خودل دا بناوټونه پرې خودل دا سادهګي د ایمان ده ځان کې سادهګي پیدا کړي دا ستاسو ایمان د زمانه روان د صحابه ټول ژوندۍ د سادهګۍ دا چې وخت کم دی ما به د دې نورم بیا سو واقعات بیان کړی نور علماء له مقور کول واړي بس مطالبه هم دا ده چې موږ تاسو رسول رواجونه په وطن کې هم پریدو په خطرونو کې هم پریدو په مړو کې هم پریدو به ان شاء الله وعده شو کنه الله په کور کې کنه کوشش وکړو دا چې موږ رسول رواج بالکل پریدو الحمدلله ما پریدو زما چې څونه وسلې ایمانی کار مسجد کې تړل دا یو دوه نکاحونه وسکه کېدو دا دیرو په دې شهر کې تړل داسې رواجونه دي طریقه دا ورته چې موږ تفصیل کړی جنجونه کوم څونه راوړي ما چې نه دا څونه وسکه حج او عمره نو سګرانې ما رواج بل دا ودا تحفه تحائف وړاندې کیسه شک نشته خو په بل طریقه د رواج په طریقې مولا دا ته چې کومه طریقه کې دا نه کړی دا هاذا وامر دعوانا الحمد لله رب العالمين